هغه فکر سره یې موږ دا فکر دپاره یې موږ تاسو راجمع کړو کوم فکر دپاره چې الله ربالعزت خپل خوښ او محبوب بندګان انبیا علیه السلام رالیږلي دومره به په ژوند کې دي څومره چې ایماني دومره به د الله یره سیوا کېږي دا د ایمان نښه ده څومره ایمان سیوا کېږي دومره به د ایمان فکر سیوا کېږي څومره ایمان کمیږي دومره به فکر کمیږي او د الله یره به د زړه نه وځي او د آخرت غم به د زړه نه وځي دا د ایمان نښه ده په دې وجه نبیانو د ټولو نه لومبی چې کوم دعوت چلو هغه به د لا اله الا الله چلو چې کولو والا ذات صرف او صرف یو الله دی دا څومره په څومره مخلوقات چې دي موږ تاسو ته په نظر راځي او که نه راځي د میږي نه یوالې تر جبرائیل علیه السلام پورې دا ټول په ټول د الله ربالعزت د حکم او د ارادې نه بغیر هېڅوک نشي کولی هر څه کولو والا صرف یو د الله ذات دی چې دا خبره زمونږ ستاسو د زړونو ته کوزه شي اصل زړه ته کوزېدل دي معلومات خو ټولو ته شته بار بار دا خبرې موږ تاسو اورو الله ما ویني الله موږ ته ګوري الله زموږ دا سره خبر دی رزق ورکولو والا الله دی صحت ورکولو والا الله دی کامیابی ورکولو والا الله دی دا خبرې خو موږ تاسو اورو بار بار خو دا خبرې زړه ته کوزېږي نه حالانکه دا یوه خبره زموږ ستاسو زړه ته کوزه شوه ما الله ویني زموږ به ټول ژوند به صحیح شي که یو سړی په هره شعبه کې دی دی به صحیح چلیږي که د مخې ته دا خبره راغله چې ما خپل الله ویني اوس دا به دې زړه ته څنګه کوزېږي څنګه چې انبیا علیه السلام په کوم ترتیب باندې محنت کړی 24 ګنټې د انبیا علیه السلامو دغه کارو خلکو پسې ګرځېدل خپل جان مال وخت لګول د چا نه د نفع امید نه ساتل صرف د الله نه د اجر امید ساتل په هر ځای کې په هر مجلس کې د الله لویي بیانول د الله نه د کېدو او د مخلوق نه د نه کېدو خبرې کول دې سره به زمونږ ستاسو ایمان جوړېږي په دې وجه علما وایي مشران زمونږ وایي کوم وخت کې مونږ تاسو د الله لویي بیانو یا د الله لویۍ باندې سوچ کوو یا د الله لوی اورو دغه ټایم کې به زمونږ ستاسو په ایمان کې اضافه کېږي او که چېرې دا نه کوو یا به د دنیا خبرې کوو یا به د دنیا خبرې اورو یا به د دنیا سوچونه کوو نو زمونږ ستاسو ایمان به په کته باندې راځي او کمزوري کېږي به نن 24 ګنټې مونږ تاسو د خپل ځان محاسبه وکړو چې مونږ تاسو د مخلوق څومره خبرې کوو او د الله ربالعزت صفات او کمالات څومره بیانوو نیمه ګنټه د الله صفات او کمالات بیانول او بیا 30 ګنټې د مخلوق خبرې کول دې سره ایمان زړه ته نشي کوزېدی 24 ګنټې کې زمونږ ستاسو د خولې نه چې یوه داسې خبره ونه وځي چې د هغې نه غیر نه د کېدو هغه څه بوی هم راځي هر حال کې مونږ تاسو وایي چې هر څه کول والا الله یو سړی وایي فلاني دا کار وکړه الله وکړو ګراني الله راولي ارزاني الله راولي بادشاہ الله جوړوي نن خو موږ وایو فلاني دا چلو کو فلاني دا چلو کو فلاني هغه چلو کو هر څه الله کوي ټولې فیصلې د الله له طرف نه راځي الله به یو کار فیصله نه کړي او څوک به وکړي نن موږ مخلوق پسې منډې وو زما دا کار ولې نه کېږي موږ جګړې کوو زما دا کار ولې ایسار شو دا ولې نه کېږي اوس چې د بره نه فیصله نه راغلې نو څوک یې کولی شي او چې د بره نه فیصله راغله نو دی څوک دی چې نه به یې کوي داسې څوک شته چې الله یو فیصله وکړي او په دې مخلوقاتو کې څوک داسې تاسو ته په نظر راځي چې هغه یې منع کړي هغه پکې رکاوټ جوړ شي یا د هغه د وجې هغه کار ونه شي او الله فیصله نه کړي دی او کار همداسې څوک تاسو ته په دې دنیا کې ښکاري چې هغه کار وکړی شي نو بیا ولې زمونږ منډې مخلوق او خلکو طرف ته دي زمونږ ولې منډه هغه الله طرف ته نه نبیانو به تک خبره امت ته کوله چې هر حال کې خپل روح خپل الله طرف ته کوي د ټولو مسلو باندې الله سره ده هر څه الله سره ده عزتونه کامیابۍ خوشحالۍ د الله سره ده الله کوم قدرتونو والا ذات دی د الله لوی بیانول دا زمونږ ستاسو د روح خوراک دی چې دا بیانو روح ته به غذا میلاویږي
څنګه انسان بیمار شي د ښه خوراکونه مخې ته د خوند ولا نه ورکوي ولې روح یې بیمار دی بیمار دی چې روح بیمار شي بیا به تلاوت کې مزن راځي لمونځ به راباندې وکړي د الله لوی بیانول په هر ځای کې په هر مجلس کې موږ دا وایو نور راوخته نور الله راوخېږي دا نه سړی الله راوسته باران الله راوسته هر حال کې الله رب العزت هغه قدرتونو والا ذات دی او دومره لوی ځمکه یې د اوبو له پاسه خورا کړې او داسې قدرتونو والا ذات دی څومره لوی اسمان یې ودرولې بغیر ستنو نه رنګ کې فرق راځي نه زړېږي او داسې قدرتونو والا ذات دی چې آدم علیه السلام یې بغیر مور پلار پیدا کړی الله اولاد پیدا کېدو کې د مور پلار د اختلاف محتاج نه دی الله غله ورکولو کې د زمیندار د محنت محتاج نه دی البته مور پلار او زمیندار بچې غوښتلو کې غله غوښتلو کې د الله د قدرت محتاج دی نور رڼا ورکولو کې د الله د قدرت محتاج دی الله محتاج نه دی د نور پر رڼا ورکولو جنت کې به نور نه وي او رڼاګانې به پکې وي د نور محتاج الله نه دی الله داسې قدرتونو والا ذات دی د صالح علیه السلام قوم دپاره ګوره د ګټې نه وخوره وباسه الله داسې کولی شي ښه مونږ وایي دا کار باندې څنګه وشي یاره څنګه وشي مونږ پکې عقل چنګ وکړو د الله په قدرتونو کې زمونږ ستاسو عقل چلېدی شي زمونږ ستاسو به څه عقل وي په دې وجه هغه قومونو به خپل چا چې خپل عقل جنګولی کومو قومونو هغه ناکامه شوي او چا چې د نبي په خبره لبیک ویلی دی هغه کامیاب شوي یونس علیه السلام د مۍ په خېټه کې الله حفاظت کوي دا د عقل خبرې دي عقل باندې چنګ قرآن کې څومره الله واقعات بیان کړي یو کې عقل نه چلیږي ابراهیم علیه السلام په اور کې دا ټول ساینسدانان خلک وایي پلانې وخیال ډېر او داسې هغسې په اور کې دننه حفاظت په اور کې دننه راحت په اور کې دننه سکون دا چا ورکړو الله ورکړو دغه اور دی الله رب العزت د سکون او د حفاظت ځای ابراهیم علیه السلام نه جوړ او داسې قدرتونو والی ذات دی په اور کې دننه ولې د اوبو چینه جاري کړي په اور کې دننه اوبه چې سیوا شي اور مړ کړي اور چې سیوا شي اوبه وسوځي خو الله داسې قدرتونو والی ذات دی په هغې کې دننه ولې د اوبو چینه او په اور کې دننه والا میوهداره ونه ولګولو داسې قدرتونو والا ذات دی زمونږ او ستاسو داسې رب زمونږ شته مونږ بیا هم چې کوم دی نو ډېره الله زمونږ تاسو ټول زړونو ته د ایمان رڼا کوزه کړي بیا مونږ ته مخلوق او چې هېڅ هم په لاس کې نشته دی د هغې دپاره مونږ پریشاني یو هغې پسې منډې دي هغه خپل الله هم پرېښی دی چې کوم الله په لاس کې هر څه دي او طاقتونو والی دی چا محتاجه نه دی چاته حاجت نشته دی بلې غاړې ته نمرود سره هر څه شته دی نن مونږ مال جمع کوو وزارت پسې منډې دي صدارت په څه دپاره ما ته عزت میلاو شي ما ته خوشحالي میلاو شي ما ته کامیابي میلاو شي الله د هغې دې څیزونو کې نشته دی الله چاله وغواړي میلاویږي به نمرود د راحت په نقشو کې ناست دی په هغې کې دننه الله په مصیبت او په تکلیفونو کې اخته کړی دی نمرود د حفاظت په نقشو کې ناست دی د ماشي په ذریعه الله هلاک کړو نمرود د عزت په نقشو کې ناست دی په هغې کې دننه الله ذلیله کړو الله خو داسې قدرتونو والا ذات دی اصحاب کهف 309 کاله بغیر خوراکه ژوندي اوسېدل عزیر علیه السلام یې 100 کاله پس راژوندی کړو خوراک به یې هغسې تازه ساتلی د الله دا قدرتونه نن زموږ په مجلسونو کې د دې تذکرې نشته دي نن زموږ په مجلسونو کې د دنیا د نقشه په دې وجه مشران وایي مشرانو نه اورو وایي که چېرې موږ تاسو زړونو ته د ایمان رڼا کوزه شوه خپل الله طرف ته منډه کړه الله په خپل قدرت سره څه ټایم وغواړي د یو شي شکل بدلولی شي د هغې صفت بدلولی شي نن چې وي غیرو سره دا څومره د هلاکت سامانونه دي او څومره د هلاکت سامانونه د غیرو تیار کړي دي الله به په خپل قدرت سره د ټول د هلاکت د سامانونه د ایمان والو دپاره د راحت سامانونه وګرځوي او ایمان والو سره چې کوم د راحت سامانونه دي الله رب العزت په دا د غیرو دپاره د هلاکت ذریعه وګرځوي څنګه چې ابراهیم علیه السلام دشمن والا د هلاکت ځای تیار کړو الله ایمان والا د راحت ځای وګرځوي د موسی علیه السلام همسا
अल्लाह रब्बुल इज्जत द दुश्मन द पार द हलाकत जरिया ऊपर अल्लाह बे हर सदा पूरा निजाम का अल्लाह बदल हर सब अल्लाह पलास की ताकतनो वाला जात को अल्लाह दे प्लाने मुल्क पता चल कि इससे चल गो की अल्लाह यव फरिश्ता रउलीगी यव चगे वाला हिस्सा नहीं अल्लाह मकिला यव। सबसे पहले ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।